जर्नीन इस्लाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु په دور خلافت کې خپل مشران صحابه کرام را جمع کړل چې چا سره به هغه مشوره کوله او په دې خبره باندې هغه اتفاق وکړ. بعضی صحابه کرامو پکې د رمضان مبارک د میاشت یاد کړله، بعضو پکې ذل حجه یاد کړله، مختلفه آرا مخې ته راغللې، خو فیصله هغه د محرم په میاشت باندې وشوله. وجه د دې دا وه چې اسلام ته کله تقویت میلاو شو نو هغه د هجرت نه بعد میلاو شوی و او اسلام پیلاویدل شروع شو، نو په زیاتوالی سره هغه د هجرت نه بعد شوی و. د هجرت د تیاری لپاره کار شروع شوی په محرم میاشت کې و، اگر چې هجرت په بل میاشت کې وشو خو صحابه کرامو دا فیصله وکړه، عمر رضی الله تعالی عنہ دا فیصله واوروله چې د هجرت تیاری هغه په محرم کې شوې ده، نو د دې وجه نه د اسلامی کال ابتدا هغه به د محرم د میاشتې نه. نو د دې وجه نه د اسلامی کال ابتدا او د هغې ابتدایي میاشت چې وه نو هغه محرم وګرځوله. بعضې صحابه کرامو هغه په نورو میاشتو کې هجرتونه وکړل او بعضې صحابه کرامو هغه د محرم په میاشت کې هجرتونه وکړل، مدینه منورې ته لاړل. خو دا خبره په ذهن کې ښودل پکار دي چې د اسلام د راوړلو نه مخکې دغه د مدینه منورې او د مکې خلکو به دې میاشتې ته ډېر په عزت او احترام سره کتل. جنگ به په دې میاشت کې نه کاوه، د خپلو نیزونه او د غشو د لیندونه به خپل غشي وویستل او کمی توري چې به هغې راویستلې وي نو هغه به یې په هغه خپله کومه د هغې هغه کمیس چې په هغې کې به یې واپس کېښودلې. که چاله به د پلار د مرګ دشمن هم مخې له راغی خو د محرم په میاشته کې به هغې ته څه نه وي. وجه دا وه چې دې میاشتې ته به هغې د عزت په نگاه سره او د احترام په نگاه سره کتل. نو د اسلام د راوړلو نه مخکې هم الله تعالی دې میاشتې ته ډېر لوی فضیلت ورکړی و او د اسلام د راوړلو نه بعد خو د هغې فضیلت کې زیاتوالی راغی. یکم محرم الحرام باندې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت هغه علمناکه واقعه مخې ته راغلله. بیا په دې میاشت کې یو تاریخ راځي، عاشوره ورته ویلی کېږي، لسم تاریخ د دې میاشتې، لسم محرم. عاشوره ورته د دې وجې نه ویلی کېږي، علما کرامو لیکلي دي چې لس انبیاء کرام داسې دي چې هغې ته په دغې ورځ باندې خوشخبرۍ میلاو شوي دي. لکه حضرت آدم علیه السلام چې کله الله تعالی دنیا ته راولېږه
او د سریلانکا په یو غر باندې هغه راکوز شو. الله تعالی دنیا ته د هغه بعثت وکړو. تر اوسه پورې په هغه غر باندې د حضرت آدم علیه السلام د خپو هغه نشانات موجود. نو دا شپه وه، آدم علیه السلام ټوله شپه وجړل چې دا خو تیاره ده، د جنت نظر عالمه تیارې ته الله تعالی راوستلمه. آدم علیه السلام جړل، په دې کې سحر شو، نور راوخته او رڼاګانې پیلاو شولې. نو چې کله نور راوخته، الله تعالی آدم علیه السلام ته د دغه تیارونه نجات ورک په رڼا سره. نو هغه ورځ چې وکتلی شوه نو هغه د عاشورې ورځ. حضرت نوح علیه السلام چې کله خپل قوم ته دعوت او تبلیغ وچلاو، بعضې خلک په هغې کې مسلمانان شو. دغه جدا واقعه ده، هغه تفصیل کې تاسو ته نه ځم. زه کشتۍ یې تیاره کړله او هغې ته کشتۍ ته ور وختل هغه کم کسان ملګري چې وسه وو، هغه هم د ده سره روان شو په دې کشتۍ کې. او دا کشتۍ چې کله د جودي غر ته ورسېدله نو هلته ودرېده او په حفظ و امان سره حضرت نوح علیه السلام د هغه کشتۍ نه کوز شو او د هغه سره چې کوم ملګري ورسره وو هغه هم د هغه کشتۍ نه په حفظ و امان سره کوز شو. دا چې وکتلی شوه نو دا ورځ د عاشورې ورځ، 10 محرم الحرام. نن 5 محرم دی، زما په خیال 5 محرم شپږم دی. نو تاسو حساب ولګوئ، شپږم، اووم، اتم او نهم او لسم، 5 ورځې چې کوم دی نو دغې ورځې ته پاتې. په دغه ورځ باندې ډېرې لویې کارنامې وشولې. حضرت داود علیه السلام چې الله تعالی ته په سجدو باندې پروت و او د الله تعالی نه سوالونه غوښتل، جړل به. او په کومه ورځ باندې چې د حضرت داود علیه السلام هغه توبه قبوله شوله نو هغه ورځ هم د عاشورې ورځ. حضرت موسی علیه السلام ته چې الله تعالی د فرعون نه او د هغه د ملګرو نه د فرعونیانو نه نجات ورکو او په بحر قلزم باندې موسی علیه السلام تیر شو. الله تعالی هغه ته 12 لارې وکړلې او 12 قومونه په هغې باندې تیر شو. فرعون او فرعونیان په ده پسې ورپسې وو. نو د موسی علیه السلام مخې ته د هغه د نظر مخې ته د هغه د سترګو مخې ته الله تعالی فرعون او د هغه ملګري تباه کړه او په هغه دریای قلزم کې الله تعالی هغې غرق کړه. نو چې وکتلی شو نو دغه ورځ د عاشورې ورځ. فقهای کرامو لیکلي دي چې اصحاب کهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الله تعالی به هغوی ته په کال کې یو ځل هغوی په ډډه کول، په کروټ کول به په ډډه به اوښتل. فقهای کرامو لیکلي دي چې په کال کې به دغه یو ورځ راله او دوی به کروټ اخیسته په ډډه کېده به، نو دغه ورځ به د عاشورې ورځ وه. د عاشورې په ورځ باندې به هغوی ته کروټ ورکولی کېده. دومره لوی فضیلت دی ورځې له الله تعالی ورکړی دی. او په دغه ورځ باندې کله چې رسول الله مبارک هجرت وکړ او مدینې منورې ته لاړ
نو هلته کې به یهودیانو په دغه ورځ باندې روژه نیوله د عاشورې په دې ورځ باندې رسول الله مبارک ورته وفرمایل تاسو په دې ورځ باندې روژه ولې نیسئ وی په دې ورځ باندې مونږ ځکه روژه نیسو چې زمونږ پیغمبر موسی علیه السلام ته الله تعالی د فرعونیانو نه په دې ورځ باندې نجات ورکړی دی نو مونږ ځکه په دې ورځ باندې روژه نیسو رسول الله مبارک وفرمایل دا حق زما زیات دی چې زه په دې ورځ باندې روژه ونیسم تاسو خو د هغه دین هم نه منئ زه یې دین هم منم زه یې پیغمبر هم منم نو دا حق زما زیات جوړیږي چې په دغه ورځ باندې زه روژه ونیسم صحابه کرامو ته ارشاد وفرمایا چې په دغه ورځ باندې تاسو روژه نیسئ او د دې سره یوازې په دغه ورځ باندې نه ځکه چې بیا د یهودیانو سره زمونږ مطابقت راځي نو یا وسره 11 روژه نیسئ او یا وسره 9 روژه نیسئ کله چې وسره 9 روژه ونیسئ نو 11 وسمه نیسئ 9 وسونه نیسئ نو بیا وسره 11 روژه نیسئ حدیث مبارک کی راځي په دغه ورځ باندې 9 او 10 په دې ورځ باندې چې څوک روژه ونیسي نو الله تعالی د دې انسان د یو کال ګناونه معاف مشکات شریف کے حدیث ہے رسول اللہ مبارک فرمائی من وسع على عياله في نفقته او مع عاشورا په دې ورځ باندې چې څوک په خپل بچو باندې په خپل ښځه باندې په خپل اهل او عیال باندې فراخ خرچه وکړي چې داسې خرچه به وکړي چې هغه کور والا په دغه رزق باندې خوشحاله شي نو وسع الله عليه سائر سنته رسول الله مبارک فرمایي الله تعالی به د دې انسان په پورا کال کې چې کوم نه فراخي لاو دوه خبرې دي اولنۍ خبره ده چې په دغه ورځ باندې روژه نیول پکار دي او دویمه خبره ده چې په دغه ورځ باندې په خپلو اهل او عیال په خپلو بچو باندې فراخه خرچه پکار دغه ورځ ته الله تعالی دومره لوی فضیلت ورکړی دی چې د ټولو نه لویه خبره ده چې کله حضرت یوسف علیه السلام خپل ورونو کوهي ته ور واچاو کوهي ته ور وغورځاو د هغې نه په څه طریقه باندې بیا لاړه به هر حال دومره موده په دې کې تیره شوله چې یوسف علیه السلام ته د مصر بادشاهت میلاو شو یوسف علیه السلام بادشاه جوړ شو او دلته کې د یعقوب علیه السلام چې د هغه کوم پلار و په یوسف علیه السلام پسې دومره خفه و دومره پسې وژړل چې د هغه د سترګو نظر ختم شو چې کله یوسف علیه السلام دغه عظیم ملاقات کوي د دومره مودې نه پس د خپل ورونو سره او د خپلو خپلوانو سره او د خپل پلار سره د دغه ملاقات د انتظار دپاره د دغه ملاقات د لیدلو دپاره د الله تعالی په اجازت سره د اسمان او د ځمکې فرشتې راجمع شوې او په کومه ورځ چې د عظیم ملاقات وشو نو هغه ورځ چې وکتلی شوه هغه د عاشورې ورځ دومره لوی عظمت ورته الله تعالی ورکړی دی خو یو خبره ده عظیم کار پکې بل یو څه وشو عظیمه سانحه پکې مخې ته راله د مسلمانانو زړونو ته درد او تکلیف میلاو شو د تکلیف او د رنج او د غم ورځ پکې مخې ته راله چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت چې ډېر عظیم دردناک شهادت و چې ډېر په بې دردۍ سره هغه شهید کړلی شو هغه د عاشورې په ورځ باندې هغه ته شهادت ورکړ حسین رضی الله تعالی عنہ ام الفضل راغله
او رسول الله مبارک ته فرمای ام الفضل د رسول الله مبارک چاچی وا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بیبی وا اگر علی رسول الله مبارک ته فرمای چې د الله رسول ما یو خوب لیدلې او ډیره زیاته پریشانه ما او خوب می دارنګي ولیدو چې زستا خپل راشم او استاد د جسم یو ټوکړه هغه زما غیږ ته راوځي نو زه ډیره زیاته پریشانه ما چې دې تعبیر سره رسول الله مبارک ته فرمایي دا خو ډیر بهترین خوب لیدلې او د دې تعبیر دا دی چې زما لختي جګر چې د چا سره رسول الله مبارک دومره زیاته مینه کوله چې کله به رسول الله مبارک د کور نه تله چرته په سفر باندې نو د هغې کور ته به لاړ اول به هلته کې د هغې سره ملاقات وکړو او بیا چې به کله واپس رسول الله مبارک د سفر نه راته نو اول به هم د هغې کور ته ورته چې هغه وه حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې د دې خوب تعبیر دا دی چې زما لاډلي لور چې کومه ده رسول الله مبارک په ډیره زیاته مینه کوله د حضرت فاطمه سره دومره زیاته مینه به وسره کوله چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها د خپل کور نه رااله نو رسول الله مبارک په خپل سیټ پرې خو پاوسی دا غي به بچی کیږي او دا غي پرورش او دا غي نان نفقه هغه ارس بچ کم نه هغه ته ادا زما د جسم ټوکړه دا غي به بچی کیږي او دا غي پرورش په بیا ته کی دا ډېر بهترین خو هم هغه شانتي وشوله چې په 3 شعبان باندې یا په 5 شعبان باندې په څلورمه هجری کې د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها بچے پیدا شو چې داغه نوم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دی هغه پیدا شو رسول الله مبارک ته چې کله پته ولګېدله چې زمان وسې شوی دی رسول الله مبارک لاړ د فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته او دغه بچی راوچت کو او خی غوږی ول رانږدې ک او پاغي کې وتا اذان غس غوږی ول رانږدې ک او پاغي کې وتا اقامت وکړه چې کوم وخت کوم جسم ته اول आवाज د رسول الله مبارک ورزي د رسول الله مبارک د اذان आवाज وته ورزي د رسول الله مبارک د اقامت आवाज وته ورزي او بیا ځان تر نږدې کو او په خپل کې او خپل جبه کې خودل په خپل کې او خپل جبه کې خودل او هغه جسم ته د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ جسم ته د ټولونه اول خوراک چې تلې ده د ټولونه اول داغي جسم ته چې کوم خوراک د نشوي ده داغي خېټه ته کوم خوراک د نشوي ده هغه د رسول الله مبارک لاړ دومره مینه وس رسول الله مبارک کوله بیا ام الفضل چې کما چاچی و د رسول الله مبارک هغه راوغختله وی تا خوبم لیدلو چونکه په دغه وخت کې د حضرت فاطمه الزهرا بل بچي حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ پیدا شوی هغه کمزوري هم و هغه په غیږ کې هغه ماشوم نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک ام الفضل ته حواله وی د دې پرورش پته کې دا به ته ساتي هغه پرورش هغه بیا وکړه په ومه ورځ باندې کله چې و ورځې پوره شوې رسول الله مبارک هغه ته د حسین نوم کې خو او په ومه ورځ باندې د هغه اثر کله چې وته مونږ وایو سرخره هغه سرخره ولو او د هغه د حقيقي په حواله سره رسول الله مبارک یو ګډ
او څومره وخت چې داغه د سر وو داغه په بدله کې داغه په طول باندې رسول الله مبارک چاندي سپین زر چې کوم دی هغه صدقه کړل الله تعالی دومره مینه وسره رسول الله مبارک کوله رسول الله مبارک په د خپل وسوسه د خپل بچو سره هم د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره هم د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ سره دومره لوی مینه کوله چې رسول الله مبارک یو ځل په منبر باندې تشریف فرماله دا دواړه را روان دي تیندکونه خوري او را روان دي ماشومان دي رسول الله مبارک برداشت نکړله دا منبر نه پاسې او هغه دواړه بچی راونی وو یو په یو زنګون باندې کېنا او بلې په بل زنګون باندې کېنا په میراب په منبر باندې رسول الله مبارک ناشته او به فرمایل انما اموالکم واولادکم فتنه بشک چې مال او اولاد چې کوم نه دا ډېر لوی آزمائش دومره لوی مینه به رسول الله مبارک کوله کله چې رسول الله مبارک سجدي ته لاړ حسین رضی الله تعالی عنہ براغه د رسول الله مبارک په ملا باندې وکړاست رسول الله مبارک په خپل سجده دومره وګدا کړلا تر څو پورې چې به حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خوش شو ولی اسنه چې زرا پاسم او حسین رضی الله تعالی عنہ راوځي یو خوش دومره مینه محبت په رسول الله مبارک کاو بچیان د چا دي د حضرت فاطمه الزهرا بچیان دي نوسی د چا دي د رسول الله مبارک نوسی دي دومره مینه به رسول الله مبارک کوله چې کله رسول الله مبارک د حضرت فاطمه الزهرا کره لاړ الته تشریف ویوړو نو دا خپل بچی به رانږدې کړ دا به راواغست او سینې ته به رانږدې کړ او بویول وی دا زما کشمالی دی کشمالی په دنیا کې دا زما کشمالی دی کشمالو په شان دی بوی د دینه زما زړه ته کله چې دا ز بوی کوم نو زما زړه ته بده کې سکون میلاوي دومره مینه وسه رسول الله مبارک کوله خو هغه خلک ځان ته چې کوم خلکو په دغه لسم عاشوره باندې لسم محرم باندې هغه ته دغه درد ورکو او په لسم محرم باندې هغه حسین رضی الله تعالی عنہ شهید کو نو زوی چې دغه خلک هم ځان ته رسول الله مبارک امتیان وای دغه خلک هم ځان ته مسلمانان وای رسول الله مبارک فرمایل څوک چې د حسن او د حسین سره مینه کوي دا داسې ده لکه دا چې زما سره مینه کوي او زما سره څوک مینه کوي نو دا داسې ده لکه چې الله تعالی سره مینه کوي دغه درد او تکلیف چې کوم دی دا د دغه عاشوري په دې ورځ باندې دا د مسلمانانو ته میلاو شو د مسلمان پناه سره قتل کول الله تعالی په قران مجید کې فرمایي چې یو کس راولېږي مسلمان پناه قتل کی دا داسې دی لکه د چې د پوره انسانیت قتل کړي الله تعالی فرمایي وی تاسو چې کوم دی دا پوره دنیا ورانه کوي زه دومره نه خفه کېږم لکه تاسو چې یو مسلمان پناه حق سره قتل کوي په دې باندې زه ډېر زیات خفه کېږم په تفسیر ساوي کې او دغه شان د په دوه دریو تفسیرونو کې نورم دا واقعیا نقل کړی ده چې کله د حضرت آدم علیه السلام دا دوه بچی پیدا شو حضرت قابیل او حابیل نو الته کې په هغه ځای په هغه وخت کې دا ترتیب و چې جوړه به پیدا کېده یو به جنۍ پیدا کېده او بل به الګ پیدا کېده او د دیو د نکاح د واده به دا ترتیب و چې په کم کال باندې به کوم جنۍ پیدا شو نو په بل کال چې به کوم الګ پیدا شوی د هغې سره به د هغې نکاح کېدله نو د قابیل سره چې کومه خور پیدا شوی وه هغه خور چې ونه هغه لږه خوبصورته وه
او د حابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه نو هغه خور هم خوبصورته وه خو د دې بلې نه خوبصورته نه وه. نو آدم علیه السلام دا خپل بچي کېنول وی ستاسو نکاح زه کومه. نو قابیل ورته وویل چې زه خو به د دې خپلې خور سره نکاح کوم زما څه چې کومه یو ځای پیدا شوی وي دا خو ته د الله تعالی د حکم نافرماني کې وی که هر څه کېږي خو زه به د دې سره نکاح کوم. او حابیل پوه شه او خپله خور یې پوه شه وی ښه ستاسو په منځ کې فیصله ده کومه. په هغه وخت کې به ترتیب دا و چې کله به چا صدقه کوله نو صدقه چې به قبوله شوه نو د اسمان نه به اور راغی او هغه صدقه به یې وسېځله نو خلکو ته پته ولګېده چې دا صدقه قبوله ده او کومه چې به پاتې شوه نو دا ناقبوله ده. وی تاسو دواړه صدقه وکئ. دې دواړو خپله صدقه دا قابیل چې کوم دا داسې زمیندار شانته و نو جوار غنمو کې چې کوم ګنده جوار غنم و هغه یې راواغسته او هغه یې مخې ته کېښوده او حابیل بهترین ګډ چې کوم دی هغه راوسو هلته کې مخې ته حلالې که او کېښود. د اسمان نه اور راغی او حابیل چې کوم ګډ حلال کړی هغه یې وسېځه او هغه وخوړ. آدم علیه السلام ورته وفرمایل تاسو ته ما ویل نو چې د قابیل څه چې کومه خور پیدا شوې ده هغه به د حابیل سره نکاح کوي. وی چې د چا صدقه قبوله شوله هغه به د قابیل څه چې کومه خور پیدا شوه د هغې سره نکاح کوي. صدقه قبوله د چا شوه؟ د حابیل صدقه قبوله شوله. دا فیصله وشوله چې د قابیل څه چې کومه جینۍ پیدا شوه دا به د حابیل سره نکاح کوي. آدم علیه السلام په دې دوران کې لاړ حج له. کله چې د حج نه را واپس شو نو ګوري چې کوم داسې ونې وي چې په هغو کې به میوې پیدا کېدې. هغه ونو کې د مخکې نه ازغي نه و، په هغه ونو کې د مخکې نه غني نه وي. خو چې کله آدم علیه السلام را واپس شو د حج نه او دغه ونو ته یې وکتل نو په هغې کې غټ غټ ازغي راختلي وو او هغه میوې چې په کومو بوټو کې میوې وي هغه یې وسکلې راویشو کولې نو هغه داسې ترخې شوې لکه مرچکې. آدم علیه السلام پریشانه شو چې څه انقلاب راغلی دی، څه تبدیلي راغلی ده، خو چې د څه وجې نه راغلی ده. او بعضې ونې داسې وي چې په هغو کې میوه ختمه شوې وه. جبریل امین راغی وی انقلاب دا راغلی دی چې ستا قابیل زوی لګېدلی دی او حابیل یې مړ کړی دی. قابیل لګېدلی دی او حابیل یې مړ کړی دی او په دې ونو کې چې دا ازغي راختلي او دا میوې ترخې شوي دي نو په دغه مرګ باندې الله تعالی دومره غوسه شوی و، دومره غضبناک شوی و او دومره خفه شوی و چې کومې میوې په دې بوټو کې وي نو د هغې د الله تعالی د غضب د وجې نه هغه ترخې شوي دي. د الله تعالی د غوسې د وجې نه هغه ونو کې ازغي راختلي نو په یو مرګ باندې الله تعالی دومره زیات خفه کېږي. په ناحقه قتل سره الله تعالی دومره زیات خفه کېږي. او بیا هغه قتل هغه انسان چې د هغې غوږونو ته د ټولو نه اول اواز چې کوم رسېدلی دی نو هغه د رسول الله مبارک اواز دی. د هغې په ښی غوږ کې رسول الله مبارک اذان کوي. هغه انسان چې د هغې ګس غوږ ته د رسول الله مبارک اقامت د ټولو نه مخکې رسېدلی دی. هغه انسان چې رسول الله مبارک لاړې مبارکې د هغې خولې ته تللي دي. هغه انسان چې رسول الله مبارک د هغې ډېر خیال ساتلی دی. هغه انسان چې هغه د فاطمه الزهرا بچی دی. هغه انسان چې رسول الله مبارک سجدې له ځي او هغه یې په ملا باندې کیني رسول الله مبارک د هغې د کوزېدو پورې سجده اوږدوي. هغه انسان چې رسول الله مبارک د هغې په جړا باندې جاړي. هغه انسان چې رسول الله مبارک په منبر باندې هغه په یو زانګون باندې کینی او بل په بل زانګون باندې کینی. هغه انسان چې کله هغه په جړا باندې جاړي رسول الله مبارک د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د کور مخې ته تېرېږي، اواز کوي فاطمې دا ماشومان غلي کا، د دوی په جړا سره زما زړه ته درد میلاویږي، د دوی په جړا سره ماله جړا راځي. هغه انسان داسې په المناک
مرګ سره شهید کو عبد الله بن یزید دو هغه وخت چې کوم بادشاہ او د هغې گورنر او کله چې د هغې نه سر کټ کو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نه سر کټ کو نو هغه په یو جام کې کېښو په یو کاسه کې کېښو او دا عبد الله بن یزید چې کوم نه مخې ته په میز باندې کېښو د هغه سره یو لخته ورسره وه یو چانکي ورسره وه هغه به د حسین رضی الله تعالی عنہ دا پوزه پې داسې وهله پې خلک وایي چې حسین رضی الله تعالی عنہ ډېر خوبصورته دی ډېر ښکلی دی دا به هغه د تضحیک په بنا باندې وي دا به هغه د مذاق په بنا باندې وي چې دا څنګه خوبصورت او د پیغمبر نوسی دی هغه خو د هغې سر زما مخې ته پروت دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په دې مجلس کې ولاړ دی و عبد الله بن یزید دا لخته دی لرې کا دا الله تعالی په ذات مې قسم وي کومه پوزه چې ته په دې لخته باندې وهې نو دا الله تعالی په ذات مې قسم وي چې ما په دې خپلو سترګو باندې لیدلي چې رسول الله مبارک خپلې مبارکې شونډې په دغه پوزه باندې دغه د عاشورې ورځ وه او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه په دغه زه وایم چې په دغه ورځ دغه تاریخ چې سړی ګوري که نه نو د انسان دا نظر پټ شي پټ د انسان نظر تیر شي په دغه ځای باندې وښویي زه وایم چې په دغه ورځ باندې اسمان شلېدلی نه دی په دغه ورځ باندې غرونه راغورځېدل نه دي او ځمکه شلېدل نه ده نو بل داسې ظلم نشته دی چې اسمان به پرې راوغورځېږي او ځمکه به پرې وشلي داسې لوی ظلم شوی و په دغه ورځ باندې خو الله تعالی خپله بدله چې الله تعالی ته ته پرېږدې که نه خپله بدله نو هغه بیا خپله بدله د خپل مؤمن بنده چا بدله چاته نه پرېږدي الله تعالی د هغې نه الله تعالی هغه بدله واغستله نور خلک پې داسې راغله چې هغه د کوفې یا د دمشق په میدان کې داسې پراته و دا سرونه د دغې خلکو سرونه پراته و یو عالم دا لیکلي چې خلکو به په هغه وخت کې اواز وکړه چې جاءت 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 یو اجدها وه یو مارو هغه به راته و په دې سرونو کې به داسې داسې ګرځېده او دغه عبدالله بن یزید چې کومو د دې په دې سپېږمو کې به دننه شو دا اجدها او څه وخت به پکې دننه وه او څه وخت بعد به بیا لاړه او بیا به تېره شوله بیا به خلکو چغې کړي چې جاءت جاءت راله اجدها راله بیا به هغه اجدها راله او د دغې سړي په دې سپېږمو کې به دننه شوه دا دې الله تعالی هغه بدله اخیستله دې خلکو ته یې ښودل نو په دغه ورځ باندې او بعضې خلک زمونږ چې کوم دی نو ماشاءالله دلته کې خو نشته دی زمونږ په دې علاقو کې ښکته په اسلام آباد کې لاهور کراچۍ وغیره کشمیر کې په دې ځایونو کې شیعګان چې کوم دی نو هغه دا ماتمې مناوئ په دې ورځو باندې او زمونږ دا سادهګان خلک چې کوم دی دا هم د هغوی سره ملګري شي بس ګرځي اوسه یو ځای ته او بل ځای ته او هغه امام باړو ته ځي یو دا خو د هغوی د هغه مذهب تشهیر دی چې ته اوسه ملګری کېږي په دغه ورځ باندې ماتمې مناول چې کوم دی دا نشته دی نو ګورې د دې نه ځان ساتئ چېرته د هغوی سره ملګري نه شئ چې په جلوسونو کې او په څه کې او خلکو ته دا تکلیف ورکوي په دغه 3 ورځو کې دا 2-3 ورځې چې کومې دا بلکل غټ ښارونه بند کم ضرورت دی دغې ته په هر حال نو دې نه ځان ساتئ هسې نه چې تاسو چېرته چې کوم دی نو وایئ چې یاره دا خو بس خلک دی او د حسین رضی الله تعالی عنه ماتم مناوئ راځئ چې مونږ ورسره ملګري شو نو د دغې نه ځان وساتئ ګورئ اکثر زمونږ دارونه چې کوم دی کشمیر کې یا نورو پینډۍ وغیره دې ځایونو کې دې کې چې کوم دی نو احتیاط وکړئ ډېر زیات په هر حال په دغه ورځ باندې د دومره دا دردناکه واقعه مخې ته راله چې اسمان په هغې باندې وژړل فرشتو په هغې باندې وژړل خلکو په هغې باندې وژړل
او د حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لخت جگر د فاطمه الزهرا هغه نیازبین او نازک بچی چې کوم دی نو په داسې درد سره په دغه یوم عاشورا د محرم په 10 باندې چې کوم دی نو هغه شهید کړل شو. دی ورځ ته الله تعالی فضیلت چې کوم دی نو دا ورکړی دی. د فضیلت وجه چې کوم دی هغه تاسو تمام مخکې بیان کړی چې څومره پیغمبرانو ته خوشخبری میلاو شوي دي. هغه خوشخبری کولی شي نو هغه د عاشورې په ورځ باندې الله تعالی دغه پیغمبرانو ته دغه خوشخبری ورکړي دي. په دغه ورځ باندې په 9 او په 10 دا خبره د ځان سره یاد وساتئ. په 9 او په 10 باندې روژه نیول دوه خبرې دي پکې دوه. په 9 او په 10 باندې روژه نیول یا که په 9 چا ونه نیوه نو په 10 او په 11 باندې روژه نیول یو دا خبره. خو که په 9 او په 10 باندې روژه ونیول شي نو د حدیث سره به زیات مطابقت راشي دی. او دویمه خبره پکې ده چې په دغه ورځ باندې په خپل اهل و عیال په خپل ښځه په خپلو بچو باندې فراخه خرچه کول، فراخه رزق ولا راوړل چې هغه په دغه باندې خوشاله شي، په دغه رزق باندې هغه وخوري او د هغې زړه چې کوم دی هغه دا تسکین هغې ورته میلاو شي چې نن چې کوم دی مونږه زبردسته روټۍ وخوړه. نو تاسو ته د مشکات شریف حدیث ما بیان کړ، من وسع على عیاله فی نفقته. په دغه ورځ باندې چې څوک په خپل اهل و عیال باندې خرچه کوي، وسع الله او مع عاشورا وسع الله علیه سائر سنته. نو په دغه ورځ باندې که چا په خپل اهل و عیال باندې فراخه خرچه وکړله، فراخه رزق یې ورته ورکړو، نو پوره کال چې کوم دی هغه به د دې انسان فراخه باندې کېږي. نو الله تعالی دې مونږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د دې میاشتې د فضیلت لحاظ مونږ وساتو او په دې میاشت کې مونږ داسې عبادت وکړو چې په هغې سره الله تعالی مونږ رضا کړي او د دغې